السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مفتی صاحب امید دی چې تاسو به ښه یې انشاءالله. زه منیب الرحمن ترابي د باجوړ نه دا سوال پوښتنه کومه چې د مانځه نه پس درود شریف فتیحه ویل څنګه دي؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. ملګري سوال کړی دی چې د فرض مون نه بعد ان الله و ملائکته یصلون علی النبی په اوچت آواز باندې ویل څنګه دي؟ د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د فرض مون نه بعد مخ راته اول ثابت دي، لیکن فرف الصوت سره د ان الله و ملائکته آیت ویل بیا د مقتدیانو په هغې په زوره درود شریف ویل د رسول الله مبارک نه ثابت نه دي. دا د کل بدعت ضلاله د لاندې راځي چې کوم ابو داود شریف و ترمذی ابن ماجه کی حدیث تے باب الاعتصام بالکتاب والسنہ جلد نمبر 130. التا علماء داغی د لاندې د دې تفصیل ذکر کړی دی. اتباع رسول الله مبارک چې سم په فعل کې ده، مولا علی قاری رحمت الله علیه مولي دغه سي فطر کې ده، لہذا د امام د پاره په اوچت آواز ان الله و ملائکته یصلون علی النبی ویل او د مقتدیانو په جماعت کې په زور درود شریف ویل بدعت او گمراهی ده، اس حقیقت نشته. عزتمند شی والسلام.